او محترم پروفیسر فاروق انجم صاحب او ډېر خواږه کشران، ډېر سپین سپېڅلي ځوانان او تکړه صحافیان، شیراز احمد شیرازي او حذیفه یوسفزی، ډېره زیاته مننه. د خپل کلام نړوان دی ضروري ګڼم چې دوه خبرې د محترم پروډوسر صاحب په حوالې سره وکړم، څوک چې په رادیو پاکستان اسلام آباد کې د ایکسټرنل سروس پښتو څانګې مشر دی. نن چې مونږ دا یو څو لمحې راغلي یو ډېرې سهاره داسې مونږ ډېر په ښه یو ماحول کې ډېر ښکلې ګپ شپ لګي او ډېره ښه فضا ده او د دې وختونو نه خوند مزې پورته کوو، نو دا یقینا چې د دې برکات دي الله دې ژوندي او خوشحاله لري. د پروګرامونو په حوالې سره چې دي کوم دلته ایکسټرنل سروس کې کوم یو آغاز داسې کړی، آغاز ورته څه کوم چې ایکسټرنل سروس کې مونږ سره فاروق انجم صاحب دی موجود دي، د ډېر وخت نه پروګرامونه کوي. دا اوس مونږ خبرې کولې چې دی نړوان دی، داسې نه و هغه روایتي انداز به چلېده. کله نه چې امین منګش صاحب راغلی دی نو په مختلفو حوالو سره د هفتې ورځې داسې تقسیم کړي دي چې دې کې د ځوانانو پروګرامونه ځان لري، دې کې د سیلګرۍ په حوالې سره ځان لري، دې کې د پاک افغان حوالې سره جدا دغه د کشمیر په حوالې سره او بیا ادبي محفل درنې ځینواری زما په اوږو باندې راچولي دي. نو ډېره زیاته مننه کومه او شعر به دغه کومه ارشاد چې د شیرازي صاحب غزل نه مخکې کېته بالکل جی بالکل څه زموږ خپله ناپوهي د سختکاریان مو ډېر دي، په غړېدلو سترګو تل د فریب جال ته رسو، ضرور وجلړو څه ګران نه یي څه بل څه وایه، پښتانه په پارسه کې سم کمال ته رسو. ډېر ښه شعر دی. دوه درې شعرونه نور چې کور یې لوټي لوټي شي ګریوانې هم تار تار شي، خود به داسې کېږي په نفاق چې څوک بیمار شي، دا زخمي زخمي وجود د کام لیدلی نشم خو ویډه به و دغه شان کیدی شي چې بیدار شي، یو عادت مو تل لکه د سوري را سره ګرځي، ننګ چې خوشحال وکړي نو باران ورته غدار شي، مړو سره ژوند دی دیرکې مې ګزران شولو، ای ملګرو څنګ به مې په شونډو یک هزار شي، وایم یوسفزی سردار راتګ باندې پښیمانه شي، څوک چې د امو اباسین منځ کې راایسار شي. ډېر ښه دی. انجم صاحب بل یو څو شعرونه چې په خوب کې راشي یار زما خوبونه وتښتوي، په خوب کې راشي یار زما خوبونه وتښتوي، په ویښه راشي رانه ټول غمونه وتښتوي، په خلکو ویشي د جامونو څه حساب نه لري، په خلکو ویشي د جامونو څه حساب نه لري، ساقي زمونږ د برخې څو ګوټونه وتښتوي، د مغربي واکدار ژوند ټول د ولس غم کې تیر شي، د مغربي واکدار ژوند ټول د ولس غم کې تیر شي، زمونږ واکمن د خپل ولس مالونه وتښتوي، او زمونږ سره سپین شاه زلمي چې په اټک راووړي، زمونږ سره سپین شاه زلمي چې په اټک راووړي، د مزدورو غم ترېنه ټول رنګونه وتښتوي، خدایه د امن پرښتې راولې وسوځېدو، خدایه د امن پرښتې راولې وسوځېدو، د لر او بر نه چې دا ټول جنګونه وتښتوي، او جنګ پښتانه وګټي خونه د پښتون روانه شي، جنګ پښتانه وګټي خونه د پښتون روانه شي، د غنیمت مالونه نور کامونه وتښتوي، جنګ پښتانه وګټي خونه د پښتون روانه شي، غنیمت مالونه نور کامونه وتښتوي، لکه باران په یوسفزي سردار الهام وریږي، د کام غمونه پرې اکثر لفظونه وتښتوي، راشي یار زما خوبونه ویښه راشي رانه ټول غمونه وتښتوي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی، ډېر اعلی، ډېر